أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आजकल कोरोना की वबा की वजह से जो दुनिया के हालात हैं, इसने अपनों को भी गैरों को भी सबको परेशान किया हुआ. लोग खत लिखते हैं. दाखवा हजरत मिर्जा मसरूर अहमद से खलीफतुल मसीह खामिस अयदहुल्लाह तआला बिनसर अजीज د کال 2000 د اپریل د میاشتې په 10مه نیټه د مسجد مبارک تلفت اسلام آباد نه ارشاد فرمایلی و. دلته به د خطبه پښتو ترجمه د اوا په خدمت وړاندې کوم. बहुत ज़्यादा इन हालात में परेशानी का इज़हार होता है कि अगर कोई और बीमारी भी है तो कमज़ोर जिस्म इस वबा की बीमारी को ले ही न ले. نن سبا د کرونا د وبا په وجه چې د دنیا کم حالات دي د هغې په وجه خپل او پردي ټول پریشان دي. خلک خطونه لیکي د خپلو پریشانو اظهار کوي د خپلو نازولو خوږو خپلوانو د بیمارو د لاسه پریشان دي که هغه څه بیماري وي او ډېر زیات په دغو حالاتو کې د پریشانۍ اظهار کوي چې که څه بلې بیماري هم ده نو د جسم د کمزورتیا د لاسه د وبا د بیماري پیچرته رانشي. ځینې احمدیانو باندې د دغه بیمارۍ حمله هم شوې ده. خو بهرحال یوه پریشاني ده چې دنیا کې خوره ده. یو مربي صاحب حضور فرمایي چې ما ته لیکلي دي چې نه پوهېږو چې دا څه وشو او څه کېږي لګیا دی. حضور فرمایي چې د هغې خبره ټیک ده، حقیقت همدا دی چې هېڅ نه معلومېږي چې دا څه روان دي په دنیا کې. خو خدای پاک په قرآن کې فرمایي د دغو حالاتو باره کې چې کوم نن سبا د زمانې حالات دي چې وقال الانسان ما لها، چې انسان به دا وایي چې دا په دې څه چلو شو. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ په فروری کال 1920 کې نن تقریبا 100 کاله مخکې د وباونو د قحط او د ابتکار کړی وو او دغه آیت مختصر وضاحت فرمایلی و چې مخکې به کله کله داسې وبا یا ابتلا نیمه چېرته راتله، خو اوس دا زمانه داسې ده چې په دې کې د ابتلاونو دروازې پرانیستل شوې دي.
زه هم د تیرو ډیرو کلونو راڅخه دا وایم طور پر چې د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت نه پس او د کله راسي چې هغوی دنیا په خاص طور د افتونو او د آسماني بلاؤونو نه خبردار کړی ده. په دنیا کې د طوفانونو، د زلزلو، د وباونو شمیر ډیر زیات شوی دی حالات میں او خود بھی په عمومي طور دا وباونه او دا افتونه انسان جھکنا ہے اور دنیا خبردار کولو لپاره راځي لګیا دي بعض بیماریاں چې تاسو هم د خپل د پیدا کوونکي ایسی ہیں حق پوره کړئ کہ جب دنیا میں او د خدای پاک د مخلوق حق هم پوره کړئ. قدرتی طور پر اس کا اثر دغه د بندګانو حق هم پوره کړئ. بس مسلم معود نو په دغه حالاتو کې موږ به په خپل هم د خدای پاک طرف ته مخکې نه زیات ټیټېږو بعض ابتلاؤں او دنیا هم خبرداره کوو. ځینې بیمارۍ او وباونه یا طوفانونه داسې دي چې په دنیا کې چې راشي نو په قدرتي طور په هر چا باندې د هغوی یو اثر پرېوځي. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنه هم دا فرمایي چې ټیک ده چې ځینې ابتلاونه داسې دي چې موږ سره تعلق نه دی، یعنی خو په دغه دنیا کې چې موږ اوسېږو ہم پر نو ډېرو خبرو کې مثلا وباونه دي، قحط دی، کہ الہی په دې کې تر یو حده پورې محفوظ رکھا جائے. زموږ هم برخه وي، یعنې موږ هم په دې کې شامل شو، په موږ هم دا اثر لري. داسې نه کېږي لیکن چې مومن د خدای پاک چې کوم جماعتونه وي کے حضور جھک هغه د دې نه بیخي محفوظه پاتې شي یا دې نه د بیخي محفوظه وساتلی شي. میں نے کہا هغوی فرمایي چې دا ځکه چې دا د خدای پاک د مصلحتونو خلاف خبر دی، خو مؤمن د دغو بہت جھکنا چاہیے، مشکلاتو نه مانگنا چاہیے. د خدای پاک اس لیے مخې ته په ټیټېدو پہلے سے بڑھ او د هغه په شکر گزاره بنده جوړېدو تیریږي. مؤمن داسې تیریږي د دغو مشکلاتو نه چې د خدای پاک مخې ته ټیټ وي او د هغه شکر گزاره بنده جوړېږي. نو لکه څنګه چې حضور فرمایي ما ووایي چې موږ ته هم په دغه ورځو کې په خاص طور د خدای پاک مخې ته ډېر ټیټېدل پکار دی کے طور پر وبا او د هغه رحم او د هغه فضل غوښتل پکار دی. اور کوئی ضرورت نہیں نو ځکه مخکې نه زیات هر احمدي ته د خدای پاک مخې ته د ټیټېدو کوشش کول پکار دی. ایسے تبصرے ځینې خلک ځینې تبصرې کوي چې دا وبا د نشان په طور ده نہیں پتا او هیڅ ضرورت نشته د احتیاط یا د ځینې قسم علاج نشان ہے یا نہیں. یا دا قسمه نورې تبصرې دي چې د نورو جذباتو ته تکلیف رسوي. میں نے ابھی حضرت فرمایي چې موږ ته نه ده معلومه چې دا نشان، دا بیماری، دا وبا څه نشان دی یا په خاص طور دا څه نشان دی اور آسمانی بلائیں یا په خاص طور دا څه نشان دی یا نه. خو په عمومي طور بهرحال موږ دا وایو لکه څنګه چې حضور فرمایي ما اوس ووایي بس او یو څو خطبې مخکې هم تو بے شک کہا د دغه بیماری په ذکر کې ما دا ویلي وو په شروع کې چې مسیح موعود علیہ السلام چې په ځمکه او په کے د اسمان نه چې ملانا کم بلاونه دي، د ځمکې او د اسمان چې کم بلاونه دي، آفتونه دي، باللہ د هغې شمېر ډېر زیات شوی دی د حضرت مسیح موعود علیه السلام د بعثت نه پس نه. نو په عمومي طور خو بېشکه دا ویلی کېدی شي زور ہے یہ تھا یہ کسی کو حق چې نو په عمومي طور خو بېشکه ویلی کېدی شي، خو مسیح موعود علیہ السلام دا وبا د حضرت مسیح موعود علیه السلام د زمانې چې کوم طاعون و د هغې وبا سره ملاول او بیا دا قسمه خبرې کول چې نعوذ بالله که محمدیان په دغه بیماری کې مبتلا دي یا میں اس بیماری د دې په وجه وفات شو نو د هغې ایمان کمزورې دی یا و بہرحال دا خبره کولو تعاون کے حق اجازت هم نشته. نشان کے طور پر ظاہر ہوا تھا. طاعون حضرت مسیح موعود علیه السلام لپاره د یو نشان په طور ظاهر شوی و اس بارے میں آپ نے او رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه بیماری نه چې کوم بات کو مسلمان مري څوک چې دغه بیماری نه مري هغه شهید اس تعاون ګرځولی و. آیا ایک
خو دا چونکې د طاعون بیماری د نشان په تور ظاهره شوې وه او د هغې باره کې خدای پاک په خاص ډول هغوی ته فرمایلي وو، ځکه هغوی الله نه بیا فرمایلي وو چې دا نشان دی او د هغې باره کې جومات ته هدایت هم هغوی فرمایلي وو. نو ځکه د هغه طاعون چې کوم د حضرت موعود علیه السلام په زمانه کې راغلی وو یو بیل حیثیت وو، خو هغه وخت هم ورسره حضرت موعود علیه السلام جمعه ته دا فرمایلي وو په یو موقع، بلکې مفتي صاحب ته دا ویلي چې اعلان دې وکړي په اخبارونو کې چې زه خپل جومات لپاره ډېره دعا کوم چې خدای پاک دا بچو ساتي. خو ایب فرمایي چې د قرآن نه دا ثابته ده چې کله د خدای پاک کار نازلیږي نو بیا د بدو سره نیکان هم دغه په چپه کې راځي. او بیا به د هغوی چې کوم انجام وي هغه به د خپل د اعمالو مطابق وي، یعنی دا نه چې هیڅ اثر به نه وي په نیکانو باندې، او په نیکانو باندې هم اثر شوی و، لکه څنګه چې مخکې ذکر شوی دی. حضرت مسلم موعود دا فرمایلی دي چې دا د قدرت قانون دی نو دا اثر کېږي. بیا هغوی فرمایي چې ګوري د حضرت نوح طوفان په ټولو راغلی و او ظاهره ده چې هر یو تن سړی ښځه او ماشوم د دې نه پوره طور خبر نه و، یعنې د حضرت نوح علیه السلام چې کومه دعوه وه او د دې نه خبرو چې د هغې دلایل څه دي، خو بیا د طوفان په ضد کې راغلی و. بیا وی فرمایي چې په جهاد کې چې کوم فتوحات شوي وو هغه ټول د اسلام د صداقت لپاره د شان په تور وو. د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره صحابه په جهاد کې شامل شوي وو. په جهاد کې چې کوم فتوحات شوي وو د هغې نه پس د خلفای راشدین په زمانه کې هم جهاد شوی وو او ځینې وخت کې شکست هم خوړلی شوی وو او په عمومي طور فتوحات ترلاسه شوي وو. او هغوی فرمایي چې دا ټول د اسلام د صداقت لپاره د نشان په توګه وو. خو ورسره دا فرمایي چې په هر یو جنگ کې د کافرانو سره مسلمانان هم وژل شوي وو. دا نو شوي چې صرف کافران وژل شوي وو. جهاد د نشان په تور وو خو ورکې مسلمانان هم وژل شوي وو. فرمایي چې کوم مسلمان مو وژل شو نو هغه بیا شهید بللی کېده. نو یې فرمایي چې همداسې طاعون زموږ د صداقت لپاره یو نشان دی او ممکنه ده چې د دې په وجه زموږ د جومات هم ځینې کسان شهیدان شي. او بیا یې فرمایي چې ټولو نه اول د خدای پاک حقونه پوره کوي، بیا خپل نفس د جذباتو نه پاک ساتي، دې نه پس د بندګانو حقونه پوره کوي. فرمایي چې په خدای پاک باندې رښتونی ایمان راوړئ او په تضرع خدای پاک مخې ته دعا کوئ او یو ورځ هم په تاسو داسې رانه شي چې تاسو پکې د خدای پاک مخې ته په ژړا او په زاریه دعاګانې نه کوي. بیا یې فرمایي چې دې نه پس چې کوم ظاهري اسباب دي د هغې رعایت لرئ، یعنې کوم چې ظاهري احتیاطونه دي هغه ټول کوئ. او بیا چې تاسو کې څوک د خدای پاک د تقدیر په وجه په طاعون کې مبتلا شي نو د هغه سره او د هغه لواریکینو سره پوره همدردي کوئ او په هره طریقه د هغوی مدد کوئ او د هغوی په علاج معالجې کې هیڅ قسمه کسر مه پرېږدئ، هر قسمه کوشش کوئ. خو فرمایي چې دا هم یاد لرئ چې د همدردۍ دا معنی نه دي چې د بیمار بنده چې کومه زهرناکه ساه ده یا د هغې چې کومې جامې دي د هغې نه ځان متاثره کوي. همدردي بېشکه کوئ خو احتیاطي تدابیر هم ضروري دي، د احتیاط تدبیرونه هم ضروري دي، د دې نه بچ کېدل هم ضروري دي، د دې د اثر نه ځان ساتئ. نو د دغه خبرې نه موږ ته دا سبق اخیستل پکار دی
کم خلک هم چې مدد کوي نو چې کوم ضروري احتیاطونه دي هغه هغوی ته کول پکار دي. مثلا نن سبا دا ویل کېږي چې ماسک په مخ لګوئ او نور احتیاطونه دي هغه وړاندې ساتل پکار دي. د نظر همدغه شان بې وجه د خلکو کورونو ته تګ راتګ نه هم ځان ساتل پکار دی. حکومت هم منع کړي دي دې نه پرهیز پکار دی. نن سبا دلته په انګلستان کې باوجود دی چې حکومت وینا کړې ده او منع کړي دي خلک، خو بیا هم دا خلک پارکونو ته ځي او یو ځای میلاویږي یو بل سره. نو اجازت خو صرف تر دغه حده پورې دی چې تاسو واک کولی شئ، تاسو چهلقدمي کولی شئ، په تازه هوا کې لږ ساعت لپاره تللی شئ. دا نه چې په پارکونو کې کینی او پکنیکونه کول شروع کړي او راغونډ شي ډېر خلک. دا غلطه طریقه ده. حکومت بار بار دې طرف ته پام ګرځوي لګیا دی. په ګاړو کې دوی کینی او روان شي او حکومت دا ویلي دي چې که تاسو دا وایئ چې موږ د هوا لپاره ځو یا د ورزش لپاره ځو پارک ته، بیا پیدل ځئ، په د کورونو یا په سایکلونو ځئ. دا په ګاړو کې چې تاسو کینی او یو ځای ځئ نو دا غلطه طریقه ده. اوس ځینې ځایونو کې کونسلونو د پارکینګ چې کوم ځایونه دي د هغې د بندولو اعلان یې کړی دی چې د ګاړو د راتلو اجازت به نه وي، د پارکینګ اجازت نشته. بهرحال احمدیانو ته د داسې قسم حرکتونو نه ځان ساتل پکار دی چې د چاته چې د مدد کولو سپارلی شوي دي ډېر زیات رضاکاران دي. خدا محمدي چې وړاندې کړي نور هم دي خلک چې مدد کوي لګیا دي. نو هغوی د ټولو احتیاطونو او دعاګانو سره د مدد چې کومه دا فریضه ده هغه د ترسره کړي او د بې احتیاطونه د ځان ساتي. بې وجې ځان مه وژنئ، ځان په هلاکت کې مه اچوئ. دا جهالت دی، دا سبادري نه ده، دې ته جهالت ویل کېږي. نو ډېر زیات احتیاط کوئ. بیا وی فرمایي چې حضرت مسیح اسلام فرمایلي دي څوک چې د خدای دې نه کړي که څوک دغه بیمارۍ نه مړ شي نو بیا به هغه شهید وي. خو د هغې لپاره بیا د لمبا ضرورت نه وي، د هغې د لمبولو د مړي د لمبولو بیا ضرورت نه وي او نه د نوي کفن د اچولو ورته ضرورت وي او هغه سره بیا د شهید والا سلوک کېږي. او هغه چې کوم د داود چې کوم خلک مړ کېده او دلته حضور فرمایي چې حکومت تر څه حده پوره خو اجازت ورکړی دی چې مړی لمبول هم شي او کفن هم ورته واچوي. خو هغه زمانې کې چې کوم ډېر سخت حالات وو هغو ته هغوی دا فرمایلي چې ضرورت یې نشته دی. بیا تاکیداً هغوی دا هم فرمایلي وو چې په کورونو کې ډېره زیاته صفایي کوي او د هغې باره کې دوی په خاص ډول هدایت فرمایلی وو. دا هم فرمایلي وو چې کورونو سره سره خپلې کپړې هم صفا ساتئ او نالې هم صفا ساتئ. او حضور فرمایي دلته خو ټول د سیسټم د ځمکې د لاندې دی د نالو او په خاص طور چې کوم د غیر طریقې یافته ملکونه دي هلته نالۍ بیا کلاوې وي. نو دا ډېره ضروري خبره ده چې نالۍ د صفا وساتلی شي. بیا په خاص طور هغوی فرمایي حضرت مسیح موعود علیه السلام چې ټولو نه مقدمه خبره دا ده چې خپل زړونه هم صفا کوي او خدای پاک سره پوره صلح وکړي. نو په دغو حالاتو کې چې نن سبا د دغه وبا په وجه دي او هر څوک د دې د لاسه متاثر دي او لکه څنګه چې موږ چې لیکونکي لیکي هم د دغو خبرو طرف ته خاص پام پکار دی. موږ ته همیشه خیال ساتل پکار یاد ساتل پکار دي چې موږ لپاره د دعاګانو لاره کلاوه ده. موږ ته د دغه یقین سره د خدای پاک مخې ته ټیټېدل پکار دي چې خدای پاک موږ لپاره د دعاګانو لاره پرانیستې ده او خدای پاک دعاګانې اوري. او څوک په اخلاص د هغه مخې ته ټیټېږي، څوک په اخلاص د هغه مخې ته ټیټ شي نو هغه قبلوي او په کوم رنګ کې قبلوي دا هغه ته ښه معلومه ده. په عمومي طور ځان لپاره، د خپلو نازولو لپاره، د خپلو خپلوانو لپاره، جماعت لپاره او په عمومي طور انسانیت لپاره دعاګانې کول پکار دي. په دنیا کې ډېر خلک داسې دي او پای کې احمدیان به هم وي چې چا سره د احتیاط سامانونه نشته، د علاج سهولتونه هم هغوی نه لري، د خوراک څښاک سهولتونه هم ورسره نشته.
خدای پاک دې پاغي هم او په ټولو دې هم رحم وفرمایي. مونږ کوشش کوو په جماعتي حالاتو کې چې خوراک وغیرہ تر هر احمدي مونږ ورسو، خو بیا هم کېدای شي چې کمې پاتې وي، بلکې دا کوشش وي چې خوراک یا د علاج کم سہولتونه دي د دغه کوشش نه باوجود چې ورسو مونږ کمې پاتې شي د احمدیانو کورونو ته د رسولو، خو بلکې دلته خو مونږ تر دې حده کوشش کوو چې هغیارو ته هم دا سہولتونه د علاج سہولت یا د خوراک وغیرہ چې کوم سہولت دی چېرته چې ضرورت دلته دې ورسي، او په بې غرضۍ دا خدمت صرف په اخلاص د همدردۍ د جذبېدو لاندې موږ کوو. خو بیا هم ځینې چې کم متعصبه میډیا ده د هغې ذرایع دا یا تشې د نامې چې کوم عالمان دي هغوی دا الزام لګوي چې احمدیان چې کوم دا خدمت کوي لګیا دي یا خوراک رسوي لګیا دي یا د طبي امداد چې ورکوي لګیا دي، نو دا د خپل تبلیغ لپاره دا مدد دي کوي لګیا دي چې دوی د تبلیغ لارې کولاوی شي. بهرحال موږ ته حضور فرمایي چې په دغو الزامونو هېڅ فرق نه پرېوځي. خدای پاک زموږ نیتونو نه او زموږ جذبو نه خبر دی. او زه به یو ځل بیا دا وایم، حضور فرمایي چې زه به بیا دا وایم چې نن سبا په دعاګانو او په دعاګانو ډېر زور کوئ. خدای پاک دې جماعت په هر لحاظ، د جماعت هر تن په هر لحاظ او په مجموعي طور جماعت دې هم په هر لحاظ په خپل حفظ و امان کې ساتي. خدای پاک دې ما له هم او تاسو ته هم د دعاګانو کولو او د دعاګانو د قبولیت نه د فیضیابه کېدو توفیق ورکړي. او حضور فرمایي دا خبره هم زه کول غواړم چې کم احمدیان کاروبار کې وو، کاروبار یې کولو او نه هغوی ته یا هغوی کاروبار کوي، نو په دغه ورځو کې په خپلو څیزونو دې د غیر ضروري نفع کوشش دې نه کوي او د غیر ضروري منافع په ځای دی، په خاص طور د خوراک سره چې کوم څیزونه دي او ضروري څیزونه دي، نو هغه دی د غیر ضروري منافع په ځای دی دا څیزونه ارزان کړي او په کم نه کم منافع دې خرڅ کړي. همدا د انسانیت د خدمت ورځې دي چې حضرت مسیح موعود علیه السلام هم تلقین فرمایلی دی چې د همدردۍ جذبه پیدا کوي. د خلکو د حقونو د پوره کولو هم دا ورځې دي او د دې په ذریعه او د خدای پاک د قرب د ترلاسه کولو هم دا ورځې دي. خدای پاک هغه تن ته چې په کاروبار کې دي، کم کاروباري خلک دي، هغوی له خدای پاک توفیق ورکړي چې هغوی دې د غیر ضروري منافعو په ځای د همدردۍ د یوې جذبې لاندې دي خپل کاروبارونه د هم په دغو حالاتو کې چلوي. حضور فرمایي چې اوس به زه د یو ډېر انتهایی مخلص کارکن او د سلسلې خادم د محترم ناصر احمد سعید صاحب ذکر وکوم چې 13 ورځو کې وفات شوي وو په 15 اپریل دوی د خدای پاک په قضا وفات شوي دي. انا لله و انا الیه راجعون. ناصر احمد سعید صاحب په کال 1951 کې د سیالکوټ ضلعې خار ډسکه کې پیدا شوي وو. د هغه ځای یو کلی دی، هلته د تاجدین صاحب په کور کې دی پیدا شوي، د دې د والد صاحب نوم تاجدین وو. دوی پیدایشي احمدي وو. تعلیم دوی زیات نه ترلاسه کړی، تر 8مه پورې د دوی تعلیم وو او بیا په کال 1983 کې د نظارت امور عامه د لاندې د حفاظت خاص د کارکوونکي په طور د دوی تقرر شوی وو. بیا کال 1983 کې دوی د حضرت المسیح رابع د هجرت نه پس د ربوی نه د هجرت کولو نه پس 2 کاله پس دوی هم په کال 1985 کې حضور فرمایي چې زما په خیال چې د حضرت المسیح رابع هجرت په اپریل کال 1984 کې شروع، خو بهرحال دوی بیا په کال 1985 کې د دوی بدلی هم د ربوی نه لندن ته شوی وو او دوی خدمت ترسره کولو د ټوله موده کې او د عمر په لحاظ
چې کم دفتری کاروایی وي نو د عمر په لحاظ دوی د اکتوبر 2010 کې ریټایر کړی شوي وو خو دوی د ریټایرمنټ نه پس هم خپل کار جاري ساتلی وو او د کم د ډیوټي فرایض دوی ترسره کول او د خدای پاک په فضل د خلافت ثالثه نه واخله تر اوسه پورې حضور فرمایي زما تر وخته پورې دوی ته د ډیوټي سعادت ترلاسه شوی وو. ناصر سید صاحب د ډېرو خوبو خاوند و، ډېرې په ایماندارۍ او په چاکۍ دوی خپله ډیوټي ترسره کوله. د خلافت سره د دوی ډېر زیات د رښتونې مینې تعلق و. د دوی په غمزپلو کې د دوی اهلیه کلثوم بیگم صاحبه ده او یو د دوی زوی د خالد سعید صاحب او بیا مخکې د خالد سعید صاحب ماشومان دي. خالد سعید صاحب هم په رضاکارانه طور په حفاظت خاص کې دوی ډیوټي ورکوي او په حفاظت خاص کې خالد سعید صاحب هم ډیوټي کوي. خدای پاک د دوی هم د ناصر سعید صاحب په شان د وفاداره کړي او د دوی په نقش قدم باندې روانېدو توفیق دې ورته ورکړي او د دې اهلیې ته د هم ناصر سعید صاحب اهلیې د دوی یو خپلوان دي د ناصر سعید صاحب په ربو کې د دوی د ماما زوی دي محمود صاحب هغوی مخکې په فوج کې وو او د دوی همزولي دي. هغوی دا وایي چې د ناصر سعید صاحب مور پلان دوی ته ویلي وو چې فوج کې برتي شئ یا څه بله نوکري وکړئ نو دوی ورله جواب ورکړی چې که څه نوکري به کوم نو د جومات نوکري به کوم یعنې دا لږه شان زمینداره مې ده همدا به کوم هم د دې کار به کوم او دې نه پس لکه څنګه چې ما ووایي حضور فرمایي چې لکه څنګه چې ما ووایي چې دوی جومات ته راغله او برتي شو او د دوی عمده خپلوان لیکي چې د ټولو خپلوانو سره د دوی ډېر زیات د اخلاص او د مینې سلوک و او د ډېرو عزتمندو خپلوانو باندې ډېره په خاموشۍ امداد هم کولو. په ربۍ کې د حفاظت خاص شکور صاحب دي د عملي کارکوونکي. هغوی دا وایي چې ما ته هم په کال 1990 نه واخله تر 98 پورې په لندن کې ناصر سعید صاحب سره د ډیوټي موقع ملاوه شوې وه. دوی همیشه ما لیدلي وو چې د خلافت ډېر وفادار او اطاعت شار و او د ډیوټي باره کې به همیشه ډېر ایمانداره به و او همیشه به د ډیوټي لپاره دوی د وخت مخکې راغله او که په د راز په صیغه کې به که څه پیغام و نو همیشه به هغه به دوی راز ساتلو او خپلو ملګرو ته به هم دوی عمده نصیحت کولو چې دا راز ساتل پکار دی او خپل ملګري سره هم دغه ذکر نه کول. میجر محمود صاحب دی د حفاظت خاص افسر هغوی هم لیکلي دي چې ناصر صاحب ډېر زیات وفاشاره کارکوونکي وو. د دوی د روح محور صرف و صرف خلافت احمدیه وو. د دنیا د ګندونو دوی پاک وو. د دین خدمت د دوی نصب العین وو. د خدمت نه بغیر بل څه سوچ د دوی اړوونه. د زړه خواهش دوی دا لرلو چې د خلافت په درد دوی ژوند قربان کړي. عمده دوی د دوی ساه دې عمده خلافت په در وځي او عمده هغوی رښتیا هم کوي. د میلمنو په خاطر کې به دوی د ډېر مخکې وو. خپل مثال د دوی یو او د هر مشر کشر د عزت خیال به دوی ساتل. د خپلو نه چې کوم ځان هم چې کوم مشران به د هغوی به ډېر عزت کولو، بې حد عزت به کولو. هېڅ چېرې هم څه ګیله په خوله نه ده راوستی او همیشه د هر حکم پوره کول یې خپل فرض ګڼلی دی. میجر صاحب لیکلي دي چې د وقف زندگی او لاجوابه مثال دی. حضور فرمایي چې حقیقت هم دی چې دوی خدمت په خپل ژوند کې بېلوسه طریقې سره کړی دی. د جرمني د جامعې یو طالب علم دی، هغوی هم لیکي
هارون صاحب چې هغوی د ډېر ځل دا تجربه شوې وه چې د خلکو ترمنځ که دوه ډلې دي که هغې کې څه خفګانونه دي نو هغې کې د هغوی ترمنځ د صلح کولو کې به دوی یو کردار لوبولو او دوی یو ځل ماته نه تپوس وکړو چې تاسو چوټیانو تاسو چېرته په چوټۍ نه ځئ چېرې نو هغوی ورله جواب ورکړو چې د وخت خلیفه چې کوم خدمت دی هلته حاضرېدل او هلته ډیوټي کول عمده د وقف زندګي چوټۍ دی او بل هېڅ مقصد نه دی پکار او بیا بې شمېره خلکو د دې د اخلاق د دې د مېلمستیا د دې د خوشمزاجۍ د دې د مینې او د محبت ذکر کړی دی دوی په ډېره لویه عهده نه د جومات او یو معمولي خدمتګزار و خو دې نه باوجود د هر چا ډېر خوښ و چا سره به چې ملاوېده نو د هغه زړه به یې وګټلو نصیر باجوړ صاحب دی د جرمني هغوی دا وایي چې ډېر ښه اخلاق او عادتونه د دوی د هر چا لپاره به ښه سوچ لرلو د هر چا خدمت لپاره به دوی هر وخت تیار به د نورو مدد کې به دوی خوشحالي محسوسوله د زړه سکون به یې محسوسولو د امریکې یو خادم دی سید اویس هغوی دا لیکلي هغوی هم دا لیکلي دي د هر ملک د خلکو د خطونه را روان دي ټول خو دلته نشي بیانېدی او هغوی لیکي چې کله هم دوی د امریکې په دوره راتله نو ډېر په بشاشت په دوی ملاوېدی چې د ستومانۍ اثر په دوی کې دوی نه ولیدلي او خادمانو سره به ډېر په مینه ملاوېدو او ډېر په مینه به هغوی پوهول او د هغوی د حوصله زیاتولو کوشش به دوی کولی دا د دوی ډېره لویه خوبي وه فیروز عالم صاحب دی هغوی هم لیکلي دي د دوی د ډېرو خوبو ذکر هغوی کړی دی عاجزي انکساري مېلمستیا د مېلمه خاطر به چې دوی کم کولو چې کله دوی یوازې وو دوی دلته د عبادت ذکر هم دوی کړی دی چې ما لیدل دا کتلي وو چې د حضرت مسیح راډیو د بیمارۍ په ورځو کې به دوی په جومات کې به د شپې د تهجد په وخت ډېر په بېقرارۍ باندې دعاګانې کول هغې لپاره حسنات صاحب دی د جرمني سابق صدر د خدا ملا احمدیه هغوی وقف زندګي دی هغوی هم دا لیکلي دي چې دوی ته به چې موږ کته چې څومره په اخلاص دوی ډیوټي کوي او خلافت سره څومره وفاداره دي نو موږ پرې رش کولو یو طرف ته خو د دوی سادګي د انتها وه او بل طرف ته یو عجیبه عرفان هم دوی او بیا وایي چې د خدا ملا احمدیه د صدر په طور باندې د ډیوټو په حواله هم دوی د ډېر څه زده کړې موقع ترلاسه شوې وه او دوی چې هم د خپل د صحت یا عمر کې د زیاتېدو څه اظهار دوی نه وکړی او په خپلې ډیوټۍ کې او د نورو په شان د دوی ځوان ښکارېده او حسنات صاحب دا لیکي چې ما ډېر ځل دا لیدلي چې به دا خبره بالکل نه برداشت کوله چې د مشرۍ په وجه د هغې سره څه امتیازي سلوک وکړی شي چې څنګه به باقي خدامو ډیوټۍ ورکولې همداسې ډیوټي به دوی هم کوله دا به وي چې څنګه چې هغوی د سکیورټي ډیوټي کوي ما شاید به زه هم کوم کشرانو سره به ډېر په عزت سلوک دوی کولو ډېر په مینه به ورسره سلوک کولو او دوی چې موږ به د دې د سلوک په وجه شرمنده شو او زموږ چې کوم خدام به ډیوټي به چې چا ورکوله د هغوی به ډېره حوصله افزایي کوله وایي چې دا یو ډېره ښه خبره دې لیکلې ده چې خلک خبرې کوي یا کیمپونه منعقد کوي تربیت ورکولو لپاره خو د دې په چې کومه ډیوټي وه نو حاضر دماغي اخلاص او د دعاګانو یعنې د دې چې کوم تربیت و نه به دوی ښه په بېلوسه به چې کومه ډیوټي دوی کوله په حاضر دماغۍ او په اخلاص او د دعاګانو په ذریعه نه به تربیت و چې کوم به دوی کوله د نورو او دوی چې همیشه به چې کله چېرته ملاوېده او موقع به ملاوه شوه نو دوی به همیشه دا وایي چې دعا کوي چې زما خاتمه دې په خیر وشي خالد احمد صاحب دی د رشین ډیسک هغوی لیکلي دي د نورو ډېرو خبرو سره چې کوم ټول لیکلي دي هغوی دا هم لیکلي دي چې دوی به ډېرې په خاموشۍ صرف دا نه چې په خپله به د مستحقینو مدد کولو بلکې
چې کوم نور مالدار خلک دي د جماعت هغوی ته به هم د هغوی پام به ګرځولو او هغوی به دې طرف ته راوسته چې هغوی د جماعت چې کوم غریبانان وروڼه خویندې دي د هغوی د مدد کوي په مستقل طور به هغوی د هغوی پام ګرځولو. بیا د دوی یوه ډېره نمایانه خوبي د مېلمنو خاطره مو د مېلمنو عزت مو په خاص طور د جلسې په ورځو کې به د دوی دا صفت په عروج وو. د جلسې چې کوم مېلمانه وو د هغوی به د زړه نه احترام کولو او ډېر مېلمانه به داسې وو د مبالغې نه بغیر چې د مرکز نه به راغلي یا که نورو ملکونو نه، نو هغوی به هره ورځ سهار ماښام به دوی کور ته رابلل او بې تکلفه مجلسونه به دوی به جوړول کېنول به او ښه روټۍ به پرې خوروله او بیا ورسره هر یو مېلمه به دوی د یو داسې جانماز تحفه ورکوله چې په جومات کې به یو ځل غوړولی شوی و. اطهر زبیر صاحب دي د جرمني هغوی هم دا لیکلي دي د نورو خصوصیاتو سره چې د خلافت سره د دوی ډېر د وفا تعلق و، ډېر مخلص و او د خبرو انداز هم ډېر مینه ناک و نرم و. او که د شفټ دوران ما ډېر ځل دا لیدلي و چې که بل شفټ لپاره راتلونکي چې کوم کارکوونکي و که هغه ته به ناوخته شو په هغه نو شکایت به د هغه نه کولو بلکې د خدای شکر به یې کولو چې د وخت د خلیفه په ډیوټۍ کې نور وخت ماته میلاو شو او هر وخت به د ډیوټۍ لپاره به دوی تیار وو. چې بیمار به مو نو هله به هم دوی د ډیوټۍ نه د زر فارغېدو خواهش نه کولو بلکې په آخري بیمارۍ کې مې ما اورېدلي دي چې خپل زوی ته هم دا وی چې وخت څه دی نو مطلب دا و چې د نن ډیوټي خو رانه لاړه، نن به لا نړی شم په ډیوټۍ. نو سخت بیماری کې هم دوی ته هغه وخت د ډیوټۍ فکر و. بیا حمزه رشید صاحب دي د دې ځای هغوی دا وایي چې ډېر مینه ناک او حوصله افزایي کوونکي ډېر نیک مشر وو، د خدامو لپاره یو نمونه وو، ډېر په زیار، ډېر په محنت او ډېر په شوق دوی خپلې ذمهوارۍ پوره کولې. خلافت سره بې کچه مینه لرله او د خادمانو پام به همیشه دې ته ګرځولو چې تاسو به هم په مینه د وخت د خلیفه ډیوټۍ ترسره کوئ او دا خبره به د ټولو څیزونو نه مقدمه ساتئ. سید طه نور صاحب دي د سلسله مربي دي په انډونیشیا کې هغوی دلګي چې د انډونیشیا ذکر کوي چې کله ماته سره به ملاوېده دی په کال 2000 کې حضرت المسیح رابع سره انډونیشیا ته تللی وو. د هغه زمانې د خبرو ذکر کوي چې یو ځل دلته جومات ته راغلی وو نو هلته د جامو د وینځلو انتظام نه و نو موږ ورته وویل چې موږ له راکړئ موږ به د بهر نه ووینځو. نو هغوی او هغوی سره چې کوم نور ملګري وو هغوی دا وویل چې موږ خو جامې په خپله وینځو او دا وویل چې موږ خو نوکران خلک یو، زموږ دا مقام نه دی چې نور خلک د زموږ لپاره جامې وینځي او ډېر د کوشش نه پس ته مې هغوی خپلې جامې نه مې ورکړې. اوس دا په ظاهره ډېرې وړې معمولي خبرې دي خو دې نه د وقف زندګي چې کوم یو اصولي رو دی د هغه خبرو پته چلي چې څنګه یو وقف زندګي ته پکار دي چې وي او هلکانو ځوانانو ته دې نه سبق ملاوي. عدنان ظفر صاحب دي سابق محترم مقامي د انګلستان هغوی هم دا لیکلي دي چې د ډیوټۍ ورکولو طرف ته به خاص طور هغوی زموږ پام ګرځولو او یو خاص څیز چې هغوی لیکلي دي نورې خبرې خو لیکلي دي د خوراک څښاک خیال ساتلو چې د ډیوټۍ دوران او نور څیزونه هم دې نه علاوه لیکي چې د خلافت آداب هم هغوی راته هغوی راته ښودلې دی. خلافت سره د مضبوط تعلق طریقه راته ښودلې ده. ډېر دوراندیشه شخصیت و. کله هم چې په څه معامله کې هغې نه مشوره مې غوښتې ده نو همیشه راته فایده شوې ده. اطهر احمد صاحب چې د حفاظت خاص کارکوونکي دي هغوی هم دا لیکي چې ما 9 کاله ډیوټي کړې ده د کال 2011 نه تر 2020 پورې او عمومي کې وم
دغه ډیوټي مې کوله بیا په حفاظت خاص کې شامل شوم نو ماته نه تاسو کړو چې تاسو د ناصر اثر صاحب د ناصر سید صاحب نه تاسو کړو چې تاسو اتصل وخت کاله پورې د دریو خلافتونو سره ډیوټي کړې ده ما تاسو نصيحت وکړي چې زه هم تاسو په شان ډیوټي وکړې شم نو دا وی چې دلته خپل سترګې او خپل غوږونه کلاو ساتي او جواب باندې ساتي او د سره به دوام کې دا نصیحت چې کوم دا په عمومي تور هر وخت په ژوندۍ لپاره ضروری دی په دې باندې عمل کول د هر کارکونکي او د جماعتي خدمتګزار لپاره ضروری دی د هر عہدیدار لپاره ضروری دی ډیره سم خبره وکړه او بیا دې دا و چې دې سره به چې ډیوټي کوله نو خلکو ورته لالاجی ویلین وی لالاجی سره چې ډیوټي وکړو خبر شو چې د یو افسر له طرفه چې حکم راشي هغه به هغه سپاره باندې عمل وکړو چې څنګه چې حکم راغلی دی او دی به هغه شان عمل کولو او په نورو باندې کولو لکه څنګه چې به حکم وو او ځان به مطلبونه نه روباسل چې داسې هم کې دی شي هغه شان هم کې دی شي وي څنګه به چې ورته ویل کېدم هغه شان به کار کولو او موږ به هغه شان کار اخستو او که دا به ورته ویل شو چې د فلاني شفټ انچارج خو داسې کوي نو دی به چې زه نه خبر چې هغه څه کوي ما ته چې څنګه حکم ملاو شوی دی زه هغه شان کوم او بیا به چې د دعا لپاره به هم په خاص طور ویل چې تر څو چې زه یم نو خدای پاک دې مې عمده سي ساتي چې ګرځم را ګرځم چې کله مې وخت راشي نو عمده سي په ګرځېدو د لاړ شم چې محتاج دې نشم وی خدای پاک بیا عمده سره عمده سي سلوک کړی دی خدای پاک دې حضور فرمایي چې د مرحوم سره د مغفرت سلوک فرمایي او د دې درجه دی چې کی د دې اهلی له هم صحت ولا ژوند ورکی او صبر او حوصله دې ورل ورکی د دوی زوله د هم خدای پاک د وفا سره لکه څنګه چې ما مخکې وایي د خلافت رما سره دی هغه تړلی وساتي او د هغوی نسل او اولاد هم حضور فرمایي چې زه دا د هغه وخت نه دوی پېژنم چې کله دوی د جومات خدمت لپاره راغلي و ربوی ته یقینا ټولو لیکونکي چې سم لیکلي دي هغې کې ډېر حقیقت دی ډېر بېلوسه خدمت کوونکي وو کامل اطاعت به دوی کولو او د دوی وفات په داسې حالاتو کې شوی دی چې په جنازې کې زیات خلک نشي شاملی دی موده دوی د زړه مریض وو انجیوپلاسټي هم شوی وه څه ورځې مخکې دوی بیمار شو اسپتال ته لاړو نو بلکې هم اسپتال کې وو چې کله اسپتال کې داخل شو ډاکټرانو داخل کړو دا وایي چې دا د زړه سخته حمله شوې ده سخته دوره ده د زړه او بیا وروسته هغوی دا وایي چې کوم وایرس و د هغې حمله پې شوې وه خدای پاک ښه خبر دی چې اسپتال کې د چا نه اخیستی و نن سبا چې کوم حالات دي خو بهرحال یو څو ورځې دوی په اسپتال کې وو او بیا د خدای پاک مخې ته حاضر شو دلته چې کوم قانوني پابندۍ دي د هغې په وجه جنازه دلته نشي راوستلی کېدی او د یو څو کسانو نه بغیر جنازه هم په جنازه کې هم زیات کسان نشي راغونډېدی او بیا د جنازې لپاره هم شرط دی چې هلته به چې کوم د فیونرل هاوس دی فیونرل هوم یا قبرستان هم هلته به جنازه کېږي نو بهرحال نن سبا چې کوم حالات دی د دې په وجه د دې غایبانه جنازه به بیا به بل څه وخت به زه کوم خو بې شمېره لیکونکي لکه څنګه چې ما وایي دا لیکلي دي د دې خوبۍ لیکلي دي او واقعي چې څه لیکلي دي نو حق دی دا خوبۍ په دې کې موجوده وي لکه څنګه چې ما مخکې مو چې خپل خدمت خپل د وفا لوز دوی پوره کړو دغه دنیا نه دوی رخصت شو هر لوز چې هغوی د خدای پاک سره کړی و هغه یې پوره کړو او همدا د دوی ژوند کې موږ ته ښکاري په دغه لحاظ دوی په هغه خلکو کې شمېرلی کېږي چې تا باره کې حضرت مسیح موعود علیه السلام دا فرمایي چې دوی دي خدای پاک د دوی په هغې کې شامل کړي او هغه ټول احمدیان چې دغه بیمارۍ په وجه وفات شوي دي خدای پاک د هغې سره هم رحم او د مغفرت سلوک وفرمایي او د هر چا نه زیات هم خدای پاک ښه خبر دی چې حضور فرمایي چې
هغه ټول احمدیان چې دغه بیماری په وجه چې وفات شوي دي خدای پاک دی ये इस दुनिया से रुखसत هغوی سره هم د رحم हर ऐप जो उन्होंने अल्लाह ताला से किया او د مغفرت यही नजर आता है हमें। سلوک فرمایي ये इन लोगों में शुमार होते हैं जिनके बारे में او هر چا نه कि ये शहीद हैं। अल्लाह ताला उन्हें इनमें ذاتم خدای پاک خبر دی अहमदी जो چې چا سره څه دي او زموږ دعا خو همدا ده چې هر یو تن دې د خدای پاک رحم او مغفرت ترلاسه کوونکی دی وي अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके साथ क्या है। हमारी पूरी दुआ है कि हर एक जो है वो अल्लाह ताला की रहम और मग़फ़िरत हासिल करने वाला हो। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر